زمونږ الله مددګار دی، دا هم الله وساتلو، دا د الله دومره راچوت کړو چې دوکانونه خپل برابرو، بیا به هم الله ساتي، موږ هغو نه ساتي. ټیک ده، خو زمونږ د خلکو شعور ختم دی. حق چغې وو زنده آباد، زنده آباد، زنده آباد، دا زمونږ شعور دی. تاسو کوم نقصان شوی خو موږ نشو پوره کولی، مزید کمپنیانو سره په دې باندې خبره کوو. نے جو ادھر پھر باما میں تقریباً دکاندار کو 2-2 لاکھ روپے دیے، ان کا نقصان بہت زیادہ تھا. اور ہمیں جو آپ کا نقصان کا پتہ چلا یہ تقریباً کل رات 11 بجے چلا، تو اس حساب سے ہم نے جب یہ حساب کتاب لگایا تو تقریباً یہ مناسب پیسے نہیں ہیں، مگر ہماری طرف سے بس یہ قبول کریں. لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں کہ ان کے اس درد دکھ میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. تو ان کے ساتھ تقریباً ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن کا زیادہ نقصان گوداموں کو نقصان پہنچا ان کے ساتھ 1 لاکھ ہو، جن کا تھوڑا نقصان ہوئے، تھوڑا تو ہمارے لحاظ سے نہیں بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ہم 50,000 روپے تک تعاون کریں گے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے پی پینٹ کی طرف سے منګوره کې چې کوم د سیلاب نه متاثره شوي دکانداران دي د پینټ په حق لبانې هغې تاوانونه خو په کروڑو کړي دي، خو دوی د خپل طرفه د هغې سره څه کومک کول غواړي. راغلیو جي منګوره کې موجود یو دغه دکانداران دي، څنګه یې ورور ښیي؟ شکر الحمدلله جی، تاسو ښه؟ شکر الحمدلله خیر دی جی. ستاسو هم نقصان کړی؟ زما هم نقصان شوی جی. او زما په مولا بابا روډ باندې یونیورسل پینټ های اینډ هارډویر او نقصانات خو جو ډېر شوي د ټولو دکاندارانو شوي دي. الله تعالی دې د خپل دربار رنګ پوره کړي. خو دا تاسو چې صرف رالی او دا مونږ یو په خپل نظر کې یاد کړو، نو زه له دې راغلو میلمنو او له دې ټیم ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ په تکلیفاتو کې زموږ سره وردېدل. ډېره شکریه ستاسو. چیرمین صاحب دلته به څومره پیسې ورکوئ؟ اصل کې شاهد بھائی تاسو خو خپل حالات تاسو مو کتل او د کیمرې په سترګو باندې مو خو وایي چې ډېر د خپل ورونو سره تعاون وکړو، خو چونکې دا کمې پیسې چې موږ له راغلي دا د دې ټولو ملګرو د پینټ ډیلرانو دي، هلته خو موږ ډېر نقصان شوی، 2 لکه روپۍ ورکړې. دلته موږ د نعیم بھائی سره او نورو ملګرو سره دا هغه وکړو چې دلته کومو ملګرو زیات نقصان شوی هغې له 1 لک روپۍ د پینټ ډیلر رجسټریشن د سیټه او څه ملګرو له 50,000 روپۍ. خو دا یقینداني ورکوو چې دا پیسې صرف تاسو ته په احسان نه درکوو، صرف دا د یونین د یووالي دپاره دی. تاسو کوم نقصان شوی خو موږ نشو پوره کولی، مزید کمپنیانو سره په دې باندې خبره کوو چې دوی کوم زیات نقصان شوی دا به د کمپنۍ نه یا د مال په ریټرن په شکل کې ورته پوره کوو، یا به هغوی ته د دې په هغه کې د کمپنۍ د سیټه تعاون وشي او د دوی دا پیسې دا کم نقصان چې شوی نو څه نه څه به هلته نه کور شي. الله پاک دې د دوی په مال حال او په جان کې برکت واچي. زه نعیم صاحب له د خپل سیټه د یونین د سیټه 1 لک روپۍ دا دې په ډېرو قبول کړي، دا 20 روپۍ نه دي نعیم بھائی. باندې کم نقصان هم شوی، الله هم د نور نه بچ کا او دغه ملګري به پیسې تقسیموي. دا د ډېره مننه، زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. پیسې یا لږې یا ډېرې، خدای چې یاد یې کړو له دې ډېره شکریه ادا کوم. مننه. شایان پینټ خیر دی جی. ستاسو هم دلته دکان دی؟ او جی شایان هارډویر پین سټور په نوم زما دکان دی. ستاسو نه ټول دکان وړی دی که نه؟ دکان په ځای اوسو تاوان شوی اوس لاندې ګودامونه و 8 فوټه هغې ته اوبه راغلي دي. رنګونو ډبې وړي؟ او نه هغې ته خدای خیر کړی دی. او جی اوسه ډیمیج شوي څه نور دغه که نه د هارډویر سامان پکې ډېر و. او جی اس طرح ہے کہ اس میں ہمارے پاس آل پاکستان پینٹ ڈیلر کا بھی چندہ ہے، ڈائمنڈ کمپنی کی طرف سے بھی چندہ ہے 10 لاکھ روپے، ماسٹر پینٹ والوں کی طرف سے بھی 5 لاکھ روپے چندہ ہے، اپنا جو کے پی کے تنظیم ہے اس کی طرف سے بھی ہمارا تقریباً 400-500 ڈیلر ہے، تقریباً کچھ 100-150 تقریباً نے تعاون کیا ہے. تو اس لیے میں اردو میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے پنجاب کے ڈیلر ہیں ان کو بھی پتہ چلے، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تقسیم کیا. ہم نے جو ادھر پھر باما میں تقریباً دکاندار کو 2-2 لاکھ روپے دیے، ان کا نقصان بہت زیادہ تھا. اور ہمیں جو آپ کا نقصان کا پتہ چلا یہ تقریباً کل رات 11 بجے چلا، تو اس حساب سے ہم نے جب یہ حساب کتاب لگایا تو تقریباً یہ مناسب پیسے نہیں ہیں، مگر ہماری طرف سے بس یہ قبول کریں، اللہ پاک آپ کو باقی خیر دے. یہ 1 لاکھ روپے بڑی مہربانی. بل څوک دی را؟ رحیم پینټ څنګه ورور ښیي؟ خیر جی کبه خیر رحیم پینټ مولا بابا جی. موږ صاحب کوم ګودام ته وبدري مال زیات ډیمیج شوی دی او څه پکې تللی هم دی او دې زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دې موږ یاد کړو
او راغلل منګله دې ډېره شکریه ادا کوم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं बहरमन खान, जनरल सेक्रेटरी के पी पेंट डीलर एसोसिएशन. सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद खान शाहिद साहब का, उनकी टीम का. उन्होंने इस शॉर्टकट वक्त में हमें वक्त दिया, और फिर अपने के पी पेंट डीलर एसोसिएशन के बाकी साथियों का, चेयरमैन साहब, सदर साहब और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस वक्त में वक्त निकाला और यहाँ पे हम आए. सबसे पहले बुनेर गए थे, वहाँ पे देखा सबका नुकसान, देखा कैमरे में वो बंद रिकॉर्ड है. तो उनके साथ यूनियन की तरफ से, क्योंकि हमारे पास भी महदूद चंदा है और इसमें भी हमारे साथ ज़्यादा ताउन, मैं ऑल पाकिस्तान पेंट डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सलीम साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ. इसके साथ साथ मैं डायमंड पेंट, उन्होंने हमारे साथ 10 लाख का चंदा दिया था, और इसके साथ मास्टर पेंट उन्होंने 5 लाख का चंदा हमारे साथ इसमें दिया था, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. तो महदूद फंड में हमने बुनेर में 2 लाख दिए, और फिर यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे पता चला कि कुछ साथियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. तो ये तो उनका नुकसान का अजालत तो नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनके इस दर्द दुख में हम उनके साथ शरीक हो जाएं. तो उनके साथ तकरीबन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनका ज़्यादा नुकसान, गोदामों को नुकसान पहुंचा, उनके साथ 1 लाख, और जिनका थोड़ा नुकसान हुए, थोड़ा तो हमारे लिहाज से नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनके साथ हम 50,000 रुपये तक तावन करेंगे. तो ये इंशाल्लाह आप के पी पेंट की तरफ से इसरार पेंट दा 50,000 रुपये रो कबूल. ډېره مهرباني. स्वाद पेंट मौलाना साहब संग है तबियत में राजो माशाल्लाह दा स्वाद जमून दा सेट दा 15,000 रुपये कबूल है. خوشحاله ساتي. सलमान भाई बस आप ढेरों कबूल है. बस वाला सबक इंशाल्लाह. उमर पेंट उमर भाई अल्लाह इंशाल्लाह दा 50,000 रुपये जमून दा यूनियन. जर्नल हार्डवेयर संग नोम दे सर है मोहम्मद मुबीन دا والے رو. ډیره شکریہ مهرباني. और डान पेंट होता रामक के शेख के हवाले ډان پینټ نعیم صاحب تاسو به ورته حواله کو. د ډان پینټ چې کم پیمنټ دی په خپل موجوده نشته، موږ نعیم صاحب ته حواله کو، او نن نه پس به نعیم صاحب دلته د یونین د پاره भरपूर د استاد ذمہواری د کار پروګرام چې دی ډېر ښه پروګرام دی، او ان شاء الله چې زما څومره کوشش کیږي زه په دې یونین کې د پینټ دا ټول مرګري غوښتل د پینټ ایسوسییشن با زه په دې کې کوشش دا کوم چې دا زه په دې کې شامل کم، او د هر دکاندار نه ستاسو چې کم قواعد ضوابط دي ان شاء الله دا به دې پوره کوي، دا به ان شاء الله کوو. ډان پینټ لپاره به دا ته وره مونږ په واد ویلا د دیو منګور یو ډیلر منګاور هغه ډیلر دی، هغه موجوده دلته شته دی نه، نو بلیوبرډ ډیلر دی، بلیوبرډ مال له ورسره د مرګري وجې نقصان ډیر زیات شوی، خو هغه په واد وی ته حواله کو، په واد ویلا دا غي د 50,000 روپے ورکو، په واد وی دا باغې ته حواله کی. صحیح ده بالکل. قدرمندو غټ غټ تاجران په مارکیټونو کې هر قسمه دکانداران څنګه چې عطا الله اکثر یو کوشش وکړو د پینټ ډیلرانو یو تنظیم جوړ کو چې د چا تاوانونه شوي، تاوانونه خو ډېر شوي دي ځکه چې روزګارونه لاړل، خو تر خپل وسې بیا هم هغه خلکو سره کوشش وکړو چې د کمپنۍ له طرفه هم هغوی ته تعاون وشي او د خپل لاس امداد یې ورسره وکړو. نو د دې کوشش دا ده چې واپس دا خلک په خپو ودرېږي. دغسې دلته بلها دکانداران دي، داسې د کپړې تاجران، سوناران یا نور مختلف هغوی هم داسې تنظیمونه جوړ کړي او کوشش وکړي چېرته چېرته په پښتنو افت راځي په دکانونو باندې هغوی له د خپل جیبه هغه پیسې ورکوي. نو انشاءالله کوم خلک چې نقصان شوي به واپس ډېر زر په روزګار باندې. دلته حکومت د طرفه څه تعاون شوی تاسو سره؟ د حکومت د طرفه د سپایانو په لیاس سره زمونږ سره تبلیغ جماعت اسلامی الخدمت والا او عوامو په خپله 90% کار هغو ځانه په خپله کړی دی، چېرته په بعضې نیم ټایم کې 10% 8% د حکومت ته طرفه زموږ سره دغه تعاون شوی چې یا یې ټیکټر را لیږلی یا یې چېرته 15-16 مزدوران را لیږلي دي. ایم این ای راغلی و دې واقع له پخپله ایم این ای را سره موږ لیدلی نه دی، البته ایم پی ای په 11 په 12 ورځ چې دا روډ پاک شو هر څه سره ټیک شو، بیا راغی به دې دوکانونه ګرځېدو، او دا افسوس وکړو چې ډېر تاوان شوی دی. خو 2 پیسې نه امداد
نه تعاون نه هېڅ څه دغه هم نه او که داسې تا ته هغه حقیقت وایم بعضې ملګري ما ته وایي یاره دې خبرو نه خلار شه زمونږ اړه سوځي کم زیاتی چې زموږ سره شوی ولې موږ په میډیا نه شو بیانولی دې ته ګوره دومره کې پي کې حکومت ته ګوره او په وینا کې څه وی امریکا را نو موږ په هغه الفاظو نه وو پوهېدلي کله دې وینا وکړه چې د کې پي کې حکومت امریکا را غم مه کوئ نو په هغه الفاظو موږ وروستو پوه شو چې واقعي کې پي کې حکومت امریکا چې دا هغه یهود دي مسلمانان سر چوتېدو ته نه پرېږدي او دې هم دغه کار وکړو چې دا خلک دوباره سر را چوت نه کړي وروسته موږ په هغه الفاظ پوه شو واقعي چې دا امریکا وه حکومت ته د خلکو سترګې ځکه دا د خلکو سترګې دوی ته چېرې دا به راشي ریاست مور او پلار دی چېرې تاوانونه وشو دا خلک به څوک نه څوک راشي بیا ایم این اے ایم پی چې داسې شي نو کېږي به څه دا د هغو ګناه نه دی که موږ سوچ وکړو که نه چې کم ټایم د الیکشن نه شي خپله ډوډۍ پرېږدو خپل تکلیف پرېږدو په قطارونو کې ولاړو او زه هغو ته وټونه لګو که زمونږ په خلکو کې شعور وی که نه او چې د الیکشن په ورځ د دې را تېر 15 کاله سابقه حکومت مخې ته راولي نو زه یم چې هر سړی د خپل ضمیر په خپله ملامت کي او دې پولینګ سټیشن ته دې نه ځي چې دا پته م ولګي چې عوام نه غواړي څوک چې په همدې نور مشران راشي زمونږ الله مددګار دی دا م الله وساتلو دا د الله دومره راچوت کړو چې دوکانونه خپل برابر او بیا به ویم الله ساتي موږ هغو نه ساتي ټیک ده خو زمونږ د خلکو شعور ختم دی حق چغې وو زنده آباد زنده آباد زنده آباد دا زمونږ شعور دی چې زمونږ داسې شعوري زما ټول عوام ته دا درخواست دی چې دا نمونه شعور په موږ کې نو موږ ته به دا ضلالت د مرګ پورې د قیامت پورې میلاویږي که په موږ کې دا شعور ولګېد چې زه د زنده آباد وایم زه ځان ته ولې زنده آباد نه یم قسم په خدای چې ټیک ټاک لانجه به شي او دې خلکو ته به هم پته ولګي چې د مینګورې 30,000 روټ دی او په پولینګ سټیشن په بکسو کې 2,000 روټ نشته دا خلک نور نه غواړي چې په موږ دا خلک دا حکمراني وکړي موږ د الله نه غواړو یا الله موږ له چېرې مخلص ایمانداره خلک راکړي او که نه یې راکړې موږ ستا په اسره یو ته یو مدد کې له دې مخلوق نه موږ په خپل طاقت او په طاقت باندې خلاص کړي